نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. صدق الله العظيم. سورة الأنفال نهمی پاری اخیرنی آیاتون دی. اتدرشتم نمبر آیت دی. قل للذین کفروا قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ایک سانت چیغی کافران دی این ینتہو کچر دی منشل دا کفر نو دا گناہننا یغفر لهم ما قد سلف بخن بوکلی شدوی تا ما داغا گناہون چی دوی کم مخی کردی دی کم گناہون چی تیر شوی دا بہتا اللہ پاک معاف کی خوچی دیشتا گناہون توبہ باسی. وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ او کچر دوی واپس چی گناہون تا فقد مضت سنة الأولین نو پتحقیق سر تیر شوی دا طریقہ دا مخکنو خلقو یعنی کہ تردی دا گناہون بیا بیا کئی کفر شرک مبتلاوی ایمان تنراجی توبہ نو باسی نو سنگ چی مخکنی قومنا دا گناہون دا کفر پا بنا باندی حلاک شی دی وم حلاک شی. وقاتلوهم او تاسو جہادو کئی دا دی کافرانو سرا حتی تردی پوری لا تکون فتنہ چی پات نشی باقی فتنہ کفر شرک ویکون الدین کلہو للہ او پاتی شی باقی دن کلو ٹول للہ خاص دا اللہ دا پارا صرف دا اللہ دین اسلام پاتی شنور ختم شی.
فإن انتهوا کچر دی منشوا الکفر او د شرک نه فإن الله بما يعملون بصير پس یقینا الله پاک په عمل نو د دوی باندې لیدونکي دي. وإن تولوا کچر دی مخوال اعراض وکړو یعنی من نشو فعلموا پس تاسو پیشي ان الله بشک الله پاک مولاکم تاسو مولا او کار ساز دی. نعم المولا ډیر خ مولا دی ډیر خ ملګری دی و نعم النصير او الله پاک ډیر خ مددگار دی. وعلموا تاسو پیشي انما غنمتم من شيء چې هغه سوچ تاسو په غنیمت کې واخلي من شيء سسیز فان لله خمسه پس یقینا لله پدی غنیمت کی خاص الله پاک د پاره خمسو پنځمه برخه ده وللرسول د پیغمبر د پاره ولذل قربا او د رشتہ دارانو د پاره والیتام یتیمانانو د پاره والمساکین غریبانانو د پاره وابن السبیل او مسافر د پاره. غنیمت پنځه حصے شي پنځم حصہ د بیت المال چې په دې به تقسیم شي او څلور حصے مجاهدین تقسیم کی. ان کنتم کچریه تاسو امنتم چې تاسو ایمان نوړي بالله پالله باندې او ما پاک کتابونو باندې انزلنا چې موږ نازل کړي دي علی عبدنا په خپل بنده باندې یعنی قران مجید باندې یوم الفرقان فورز د فیصله کې چې د حق او د باطل په منځ کې فیصله راتلا فقره موږ نازل کړي په قران کریم په نبی علیہ السلام باندې یوم التقل جمعان پورز د یوځای کې دو د مخامخ کې دو د دوو ډلو چې د مؤمنانو جماعت او بل کافرانو د غزوه بدر مقوا والله على كل شيء قدير والله پاک پر ځ باندې قادر دی. اذ انتم کله چې وې تاسو بالعدوه الدنيا پکنارا او غاړه نږدې باندې مدینه ته او هم د کافرانو بالعدوه القصوى پکنارا او غاړه لري باندې د مدینه نه والركب اسفل منكم او قافله وخت استاسنا فلان دي طرف بچ تاسو لاله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد او کچری تاسو د یو بل سره وعده کوله که سواده مخبل منشي کوله لاختلفتم في الميعاد مخابت تاسو اختلاف کړو په وخت مقرر ولو د وعده کې ولكن ليقضي الله لكن الله پاک فیصله کوي امرا د یو کار کان مفعولا چې کړل شوی دی. الله پاک یو کار فیصله کړی الله فیصله د دې کړ چې مؤمنان د کافرانو په د دې لشکر سره مقابله کوي اگر که د مؤمنانو خپل اراده د قافلې سره و بازي نو الله پاک فیصله دا کړو ليهلك د پاره دي چې هلاک شي مناسوک هلاک عن بینه چې هلاک شو په دلیل سره ويحيو ژوندې پاتې شو مناسوک حي چې ژوندې پاتې شو عن بینه په دلیل سره د مؤمنانو جنم د دلیل په بنا باندې او د کافرانو هلاکت هم د دلیل په بنا مؤمنان دلیل امن او کافران انکار وکړي. وان الله بشک الله پاک لسميع اورید کدی علیم او په ذات دی. اذ یریکهم الله هر کله چې خود التا د پیغمبر له تا ته خود له پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام الله پاک دا کافران فی منامک استافخو کی قلیلا کم ولو اراکم کچر الله پاک تا ته خود لی دوی کثیرا ډیر لفشلتم نخامخابا بزشبو یا زړه له تاسو دلته خطاب ظاهرا نبی علیہ السلام حقیقت کې صحابه او مؤمنان تري ولا تنازعتم خامخابتا سے اختلاف کړو فی الامر د الله پاک په دې کار کې په دې مقابله کفار کې نه په جهاد کې ولکن الله سلم لیکن الله پاک سلم بچ ساتل تاسو د اختلاف نه انه بشک الله پاک علیم فی ذی بذات الصدور فرازونو د سینو باندې و اذ یریکموهم او هر کله الله پاک او خودل تاسو تدا کافران اذ التقيتم کله چې تاسو مخامخ شه د دې سره فی اعینکم تاسو پسترګو کې قلیلا کم ويقللکم فی اعینهم او لګي ښکار کې الله پاک تاسو فی اعینهم پسترګو د دې کافرانو کې کافران ته تاسو کم ښکار کې او تاسو ته کافران د دې لپاره چې مقابله وشي
ليقضي الله امرا كان مفعولا د پاره دی چې پوره کړي الله پاک امرا اکار کان مفعولا چغه قریب د یعنی کړل شوی دی کیدون کی یقینا دی داسې د چې بس شوی کار دی وإلى الله ترجع الامور او د الله پاک ته ترجع الامور واپس کول شي ټول کارونه. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.